مدینه منوره کې ناسو او ځمکه وخوځېده زلزله راغله. حضرت عمر رضی الله تعالی سره کوړه وه کوړه چې چوته یې کړه ځمکه یې پیوواله ودرېږه ځمکې وایي څه چل دی. حضرت عمر په تا باندې عدل نه کوي. کله چې عدل و انصاف ختم شي په معاشره کې که نه بیا ځمکه خوځي ظلم وشي که نه ځمکه خوځي. حضرت عمر کوړه راواغسته ځمکه یې پیوواله ودرېږه وایي ولې خوځي څه چل دی. د حضرت عمر رضی الله تعالی دا حکمراني دا د عدل نه ده. په تا چا ظلم کړی ما ته وښیه تا باندې چا ظلم کړی. وایي هغه چې امام الحرمین وایي په هغې زمانه کې چې په مدینه منوره کې زلزله ودرېدلې اوسه پورې پکې زلزله نه راځي. حضرت عمر د کوړې د وجې نه کوړه یې خوړلې ده. حضرت عمر ځمکې د حضرت عمر کوړه خوړلې ده. د دې نه نور لوی کرامت صحیح داسې یو ځل د ایران یو علاقه ده که نه نهاوند یو علاقه ده د ایران په هغې باندې یو د نهاوند چې کومه دروازه وه نو هلته یو دسته لېږلې وه حضرت عمر رضی الله تعالی چې لاړ شو جهاد او په هغې باندې یو سړی مشر کړی و حضرت ساریه بن زنیم الخلجي. حضرت ساریه بن زنیم الخلجي حضرت عمر رضی الله تعالی دلته و په مدینه منوره کې هغه ته یې ته لاړ شي ایران ته هلته یو علاقه ده نهاوند هغې ته لاړ شو هغه فتح کا دا لاړو حضرت ساریه او ډېر مجاهدین دي ورسره او هلته په هغې باندې تکلیف راغی. تکلیف دا راغی چې د ګیر چاپېره علاقې چې وي که نه د نهاوند د دروازې د دغې طرف نه پې دشمنان راغله. هغې ته پته نه وه چې په موږ باندې شان دشمن را روان دی. حضرت عمر رضی الله تعالی صحابه کرام جومات کې ناست دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عامه ورځ ده منبر ته وختو خطبې وي او بیا وي یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل یا ساریة الجبل تیز آواز وکړي یا ساریة الجبل. اوس هغه په زرګونو کیلومتر زرګونو کیلومتر لرې دی په ایران کې دی. حضرت عمر په مدینه منوره کې دی. حضرت عمر رضی الله تعالی ساریه ته آواز کې اے ساریه وایي دی غر ته شه. څه ورته وایي دی غر ته شه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه ته چا وایي دا دی څه وایي. حضرت ساریه په ایران کې دی په مدینه منوره کې ناست دی. دی حضرت ساریه ته آواز کې چې غر ته شه دی څه مطلب دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وایي حضرت عمر هغه صحیح نه چې مونږ یې نه وینو. حضرت عمر هغه صحیح نه چې مونږ یې نه وینو. بیا هلته الله جل شانو د هوا په ذریعه باندې د حضرت عمر دا آواز رسولی و. دا آواز یې وله هلته ورسو او په زرګونو کیلومتره لرې حضرت ساریه آواز واورېد. اخوا دې خوا یې کتل چې دا خو د حضرت عمر آواز دی دلته څه کوي. وایي مونږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آواز داسې ولیدو وایي مونږ که زما شاته ولاړ دی. حضرت ساریه وایي که زما شاته ولاړ دی ما ته وایي چې غر ته شه. وایي چې زه غر ته شوم د شانه دښمن حمله کوله. وایي زه الله جل شانو د دښمن د حملې نه بچ کړم. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی کرامت دی چې د مدینې منورې ځان له ملک دی او ایران ځان له ملک دی او د هغه ځای پورې هوا د هغه آواز څه کوي هغه رسوي. په دې دا د حضرت عمر رضی الله تعالی یو بهترین کرامت دی. دا الله جل شانو ولې ورکول د هغې یو بهترین محنت موجود د دین اسلام. ډېر چوت خلک ځکه نبي علیه السلام فرمایل د هغه د محنت د وجې نه د هغه ایمان د وجې نه چې حضرت عمر د ما نه پس سره پیغمبر وی نو څوک به وی عمر به وی رضی الله تعالی بس بگو